بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل ګرانو کتونکو. پولیس د منشیاتو خلاف کریک ډاون شروع کړی دی. دغه حواله سره د تانه فقیر آباد ایس ایچ او واجد خان یو کامیاب کاروایی کړی ده. منشیات فروشي گرفتار کړی دي. هغه حواله سره موږ نن فقیر آباد تانی تراغلی او دې سره ایس ایچ او واجد خان سره تفصیلی خبرې کوو چې کم قسمه خلک پدې کې گرفتار دي، څومره کسان گرفتار کړي دي، څومره منشیات هغې نه برآمد شوي دي. دغه ټول تفصیلات تاسو سره شیر کوو. راځئ موږ سره. جی بالکل واجد خان، دا راته ووایه چې ستاسو پوسټینګ وشو فقیر آباد شو، هغې نه پس د منشیاتو خلاف پولیس کریک ډاون شروع کړی دی. تاسو هغه خلک گرفتار کړي دي، څنګه اطلاع تاسو ته وشوه؟ په کوم ځای کې دي گرفتار شو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني، شکریا تاسو رالی او موږ لم ټیم راکو. دا خو هر کله چې یو علاقې ته لاړ شي نو د هغه د اصولي وي چا به علاقه کې د منشیات فروشو، د غلو، د ډاکوانو، د قبضه ګروپو کم چې غیر قانوني کې ملوث کسان دي، د هغې به دي فهرست علي، د هغې به معلومات کوي، بذریعه مخبرانو معلومات کوي. ځینې پکې داسې وي چې ډایرکشن یې د افسرانو طرفه دي، هغې خپل فهرستونه په تاڼو کې پراته دي، نو په هغې باندې چې کوم دی نو هغې به خپل کار فوکس شروع کړي، کار پرې کوي. دغه څنګه چې راغلم زما پوسټینګ وشو، ما چې وکتل زموږ فقیر آباد تاڼې منشیات فهرستونه ما چک کړو، نو په هغې کې ډېر زیات منشیات فهرست ما ته میلاو شو. نو په هغې باندې ما کار شروع کړو. په هغې باندې باقاعده چې کوم دی نو انفارمرانو سره، مخبرانو سره موږ رابطې وکړي او د حسابي کاري کارډونه مو وکتل. حسابي کاري کارډونه یې موږ دلته پرچې پېښې وي، نو په دې کې موږ کار شروع کړو او کوم کسان چې موږ ونیول ستاسو مخامخ دي، په هغې کې دا کسان ونیول شو. فرداً هغې نه اوس تفتیش شروع دی چې دې نه مخکې څومره وخت نه دا کار شروع کړی دی او څومره وخت نه دي دا کار کوي او کم کم دې داسې نه کوي. مهرباني. دا څونه کسان په دې کې گرفتار شوي ده اوس چې کوم وخت تاسو کاروایی کړې ده؟ یاره تقریبا زه چې راغلی یم نو 15-20 کسان خو ما گرفتار کړل. باقي دا آخر پراپر ډیلران دي، دې نه حقیقي برآمدګۍ شوي دي او د حسابي کار کارت هم موجود دی، شته دی. دې نه څه برآمد شوي دي؟ دې نه آیس هم برآمد شوي دي، پوډر هم برآمد شوي دي، چرس هم برآمد شوي دي او کم د نشاور ګولۍ دي ګولۍ هم برآمد شوي. واجد خان که مونږ وګورو زیات تر په دې معاشرې باندې نشه آور چې کوم شیزونه دي، خلک نشې کوي، ډانس پارټي ګولۍ استعمالوي یا شراب یا چرس، نو دې کې خو هم داسې خلک مبتلا دي چې ځوانان پکې زندګیان یې خرابې شي. داسې یو زنانه وه چې د هغې ویډیو هم وایرل شوې وه چې هغه هم د نشه آور شیزونو باندې بیا هغه لاړه منشیات اسپتال ته، هغې کې هغه اډمټ شوه چې د هغې علاج کېږي. او ډانس پارټي ګولۍ هم داسې دي چې دا خو هم آیس دي که نه؟ بالکل دا هم یو جرم دی او دا هم کړي نیولي هم دي. باقي د پرچې پکې ورکړي دي او دا ګولۍ چې کومې برآمد شوي ډانس والا دا هم شوي دي، دې کې پرچې شوي دي، شرابو کې شوي دي. د کومه زنانه چې وه نن موږ همدغه شان یو 2 زنانه هم نیولي چې هغې هم دا شی کوي، منشیات خرڅوي. زنانه دا نارینه څه کوي، جنانه یې خرڅوي. دې کې انشاءالله زموږ بھرپور کوشش روان دی او امید دی چې د تاسو نه مو او د پبلک ته موږ دا امید کوو، دا تعاون غواړو چې موږ سره تعاون وکړي، انشاءالله دا نالت په کمې به پکې راشي او ختم وشي انشاءالله. د افسر بالا خو بار بار عمده ډایرکشن دی چې د منشیاتو خلاف اپریشن شروع دی، کاروایان پولیس کوي لګیا دي. نو دا منشیات چې څوک سپلای کوي یا یې څوک سکي، نو په هغې کې اهم رول د چا دی؟ څوک پکې گرفتارول پکار دي چې مطلب دا دون دا نالت دا ختم شي؟ خو تاسو ته مو وویل که نه چې دا د افسرانو بعضې طرفه دا ډایرکشن دي، فهرستونه راغلي دي، کم کم غټ ډیلران دي، نو په هغې کې باندې لګیا موږ کار کوو، شروع دی پکې. ډېر ډېر غټ ډیلران پکې تاسو ته مو چې موږ ونیوله، سکلو والا خو کم نیولي، خو زیات تر پکې موږ ډیلران نیولي دي چې کوم سپلایر دي او کوم دي ته سپلای کېږي د بره نه. اوس هغې کې موږ تفتیش شروع دی، انویسټیګیشن کم پکې غټ کم غټ دي چې هغې په دې کې موږ هغې ته ورسو او هغه پکې کابو کړي. اکثر چې کم تاسو قاتلان گرفتار کوي، ملزمان گرفتار کوي، دا هغې هم همداسې وي چې هغې تاسو وګوري انټاروګیټ کړي وي، هغې هم د نشې په حالاتو کې دا وارداتونه زیات تر کوي. یاره دې کې داسې ډېر داسې نه وي، خو وي پکې چې نشه کړي وي، په نشه کې ترې نه کار وشي او بیا پرې پښیمانه وي. دا نه چې هغې باندې هغې چې خوشحالي پښیمانه وي، خو وي پکې داسې نشیان پکې راغلي دي، نیولې شوي دي چې په دې نشې په دوران کې هغې نه غلطي وشي یا فیر وکړي، سړی ته مړ شي یا چې بل معمولي خبره باندې غټه خبره د نشې وي، زیات شوي دي داسې. نو واجد خان د بل کور خوران شي، د چا بچي یتیمانان شي، ښځې کور کې کونډې شي، مور پلار ته تکلیف شي، د هغې بچی لاړ شي مړ شي، خپېماني ستوماني خو په خپل ځای باندې ده، خو د دې خو هم مخنیوی پکار دی که نه؟ دې لپاره خو موږ دغه کوشش چې لګیا دي، دې لپاره چې موږ کوم غټه ډیلران نیسو، کوم د سکرو والا دي، همدغه زموږ کوشش دی چې دا کنټرول شي، هر ډیلر کنټرول شي، دا واړه به خود ختم شي. دا کوم کریم چې کېږي یا کوم قتل غلط چې کېږي، د دې انشاءالله دې کې به ډېر کمې راشي. دا اوس چې کوم ملزمان تاسو گرفتار کړي دي، دې څه خپېمانه دي؟ دې خو همدغه ویم دغه چې موږ غلطي شوې د لپاره به نه کوو، زیات پکې دا وي چې بس زه به تبلیغ له بس او به دا شی بیا نه کوو. خفه دي، خپېمانه دي،
خو بس هغه د شپې لکه د اکثر له راشي بیا هم شروع کړي بیا هم نیولې کېږي بیا نیولې کېږي خو چې تر کومې څوک نیولې دي همدغه خبره کوي چې بیا به نه کوو به دا غلطي رانه شوې ده. څه میسج به ورکول غواړي خپل علاقې ته چې کوم ستاسو ونډر راځي چې دې کې منشیات فروش یا داسې قبضه مافیا یا بل داسې جرمونو کولو والا موجود دی هغې ته به څه میسج ورکول غواړي؟ زما ټولو ته دا میسج دی ستاسو په سیاست باندې که هغه منشیات خرڅوي که هغه ناجایزه قبضې کوي که هر قسم کریم کوي نو هغه دې خپلې قبضې درستې کړي کني د دې خلاف هغه انشاءالله ښه بھرپور کاروي کېږي او د قانون په کټهره به ودرېږي. واجد خان دا راته ووایي چې اکثر داسې ملزمان ګرفتار شي نو په دې کې تاسو ته سفارش څوک کوي؟ تر داسې کم خاص ډېر نه شکر الحمدلله اوس خلک مخکېر شوي دي که هغه سیاسي دي که هغه بیروکریټس دي وغیره چې څومره دي نو د منشیاتو خلاف هېڅ قسم الله تر اوسه پورې چا سفارش نه کړې الټه دا خبره کوي چې بالکل ویې تړي خو صحیح سزا ولا ورکړي چې د لپاره دا ماشومان کوم سکول دی دا کوم نوی کول روان دي تعلیم یافته دي چې دې ته د ډېر نقصان نه دا بچي. که عوام د سره داسې تعاون شروع کی او د سفارش په ځای دا ووایي چې دې له بالکل قانوني سزا ورکړي بیا خو هم په جرم کې کمی راځي. انشاءالله چې دغه شان څنګه تاسو وایي کنه چې عوام دا موږ سره تعاون کوي نو انشاءالله کمی به خامخا راځي ځکه به راځي چې یو شي پشپنۍ پبلک نه کوي سرکاري خلک نه کوي عوام نه کوي انشاءالله کمی به راځي ولې نه راځي. چې کم عوام کم خلک چې کم غواړي د منشیات او داسې جرم پیشه افراد د ختم شي هغوی پولیس سره تعاون کوي نو بیا د هغې نوم تصدیق غراز کې تاسو ساتئ که نه هغوی هم تاسو ښکاره کوئ؟ دا زما هغې ته کلم دا یو اعلان دی زه به د هغې شکریا ادا کوم نوم ښکاره کېدل خو پرېږده د هغې به زه شکریا ادا کوم چې موږ سره کم عوام کم سړی کم پبلک دا تعاون کوي نوم به د هغې هېڅ قسمه پته نه لګي دا هغې ته زما دا اعلان دی او د هغې زما یو درخواست دی چې موږ سره دا قسم تعاون کوي د هغې نوم به بالکل صحیح راځي هېڅ پته به نه لګي. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د ایس ایچ او فقیر آباد واجد خان خپلو واضحه پیغام واورېدو چې د هغه خلکو دپاره زما په علاقه کې هېڅ ځای نشته دی چې کم خلک نشهاور شیزونه خرڅوي جرایم پیشه دي هېڅ قسمه تعاون به هغوی سره نه کېږي خو هغوی د عوامو نه دغه تعاون هم وغوښتو چې موږ سره د تعاون وکړي هغه جرایم پیشه افراد چې کم منشیات خرڅوي یا ډانس پالټي ګولې یا داسې نور وارداتونه کوي او د عوامو ته پې تکلیف دی نو موږ سره دی رابطه او تعاون ساتي د هغې نوم به صیغه راز کې پاتې کېږي او هغې ته به هېڅ قسمه تکلیف نه وي. ګرانو کتونکو د واجد خان خبرې خو ډېرې مضبوطې وي او د علاقې د معاشرې دپاره یو ښه میسج ښه پیغام هم ورکړو الله دې وکړي چې همدغه شانتې دي کامیاب کاروایانې کوي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.